ډیرو محترم مسلمانانو نن یو بهترینه وظیفه له در کومه، داسې وظیفه له در کومه انشاءالله چې ستاسو به الله تعالی ډیر زر حاجت پوره کړي. دا وظیفه قبول کړې شوې وظیفه ده، مبارکه وظیفه ده، د الله تعالی د سیړه یو تحفه د مؤمنانو دپاره، مسلمانانو دپاره. داسې وګڼئ چې الله تعالی دا وظیفه زموږ دپاره تحفه رالیږلې، او دا په حقیقت کې دا وظیفه تحفه هم ده. د الله تعالی د سیړه دا وظیفه د ټولو مسلمانانو دپاره تحفه ده. دا وظیفه محترمو ډیره زیاته اسانه هم ده. دا وظیفه د انسان د زندګۍ د تبدیلیدو یو غټ اهم راز لري. د انسان د الله تعالی نه په دې وظیفه کې مدد دی، مدد. او الله تعالی په خپله محترمو تاسو مدد په الله تعالی په خپله فرمایي. نو چې الله تعالی د انسان مدد په دې وظیفه کې کوي او الله تعالی ورسره وعده هم کوي محترمو، نو بیا ګوره په دې وظیفه کې شک ګڼل. خو تاسو عجیبه مسلمانان دا یئ چې بس پته نه لګي چې اوس په تاسو باندې څه چل شوی دی. خو به هر حال الله تعالی دې ستاسو حاجتونه دې وظایفو سره پوره کړي چې تاسو کله د الله تعالی د زړه موږ باندې خوشحالي کنه به دومره وظایف کوو چې بس چې کله یعنی ټینشن کی خفګان کی بیا وظایفو ته نښتي الله اکبر او الله الصمد او لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. څوک میسجونه کوي، څوک کمنټونه کوي، څوک په واتس اپ باندې دغه کوي، څوک څه کوي، څوک یولي دغه مساس کړی. بس خو چې کله بیا بوزه شوه او اختر شو او خوشحالیانې شوې او بیا الله موږ نه هیر شي. په خبره پوه شولئ. نو بعضې خلک خو د دې وجې نه وظایفو نه اړه مور شي چې زموږ حاجت ولې نه پوره کېږي، په موږ باندې شوي څه دي، ولې زموږ حاجت نه پوره کېږي. بعضې خلک چې دي نو په خپلو مصروفیاتو کې، په خپلو خواهشاتو کې، په خپلو زندګۍ کې مستغرق شي، مستخفي شي، یعنی ورډوب شي پکې، نو د هغه نه وظایف پاتې شي. بعضې خلک چې دي محترمو هغه وظایف کوي. نو درې قسمه خلک دي. نو کوم چې نه کوي نو هغوی دپاره خو ظاهره خبره ده چې حاجت پې نه پوره کېږي، بس هغوی هم موړ شوی اړه. خو دا خبره په ذهن کې کېدی محترمو، ګورئ هر حاجت الله تعالی نه پوره کوي. په خبره پوه کوم چې ستاسو پکې خیر خیر چې په کوم حاجت کې زمونږ وي هغه الله تعالی پوره کوي. بل موږ فورا حاجت پوره کېدل غواړو چې بس زما دا حاجت دی بس بیخي په یو ګنټه کې پوره شي. زما دا حاجت دی بیخي داسې الله نه کوي. بېشکه کولی شي، د الله تعالی طاقت قدرت ډېر لوی دی. الله تعالی ډېر غني ذات دی. الله تعالی ډېر بې پروا دی. الله تعالی حاجت روا مشکل کشا دی. خو دی عادت نه دی محترمو، ستاسو مصلحت ته الله ګوري، ستاسو زندګۍ ته. دا الله تعالی مخې ته د محترمو موږ تاسو نه خپله زندګي پټه ده چې موږ څه مخکې څه کېدونکي دي، او الله تعالی په دې ټولو خبرو خبردار دی، پوهه دی. نو علیم بذات الصدور دی، نو هغه ته معلومات دي محترمو چې د انسان د حاجت کې خیر شته او که نه شته، د نکاح کې دی، محبت کې دی، رشته کې یا نور داسې سعودي کې یا دوبۍ کې یا نوکرۍ کې موږ یې څه غواړو که نه، اکثر موږ ته نه میلاویږي. نو د دې باره کې الله تعالی ته علم دی، ځکه یې موږ ته نه راکوي، یعنې دې کې به زموږ خیر نه. خو بهرحال نن داسې وظیفه راته در کومه انشاءالله چې ستاسو ټول غمونه تکلیفونه او حاجتونه مو سره الله تعالی پوره کوي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې د الله تعالی د ټولو مسافرو حامي او ناصر مددګار شي، هغه نوجوانان چې هغه په خپلو کورونو کې دي بې روزګاره دي، الله تعالی ټول نوجوانانو ته روزګارونه ورکړي. څوک په حق حلال نکاح پسې دي ضرورت لري، الله تعالی دې د هغې نوجوانانو نکاحګانو کې هغه تور سره زما خویان دي چې په حیا او عزت کې په کورونو کې ناست، الله تعالی د هغوی د عزتونو خیال وساتي، الله تعالی د هغوی حامي او ناصر مددګار شي. محترم مسلمانان، نن زموږ ډېره زیاته بهترینه وظیفه ده، او داسې وظیفه ده انشاءالله چې تاسو په دې وظیفه باندې ډېر زیات خوشحاله یې. او دا وظیفه دی کې د الله تعالی مدد شامل حال دی، دې وظیفه کې قبولیت شامل دی، دې وظیفه کې اخلاص دی. دا وظیفه د هر حاجت دپاره ده، دا د هر رنګ بیمارۍ دپاره هم شفا ده، دا د هر رنګې زندګۍ کې تبدیلیدو یو اهم کردار لري، یو راز لري. د غون قرآن مجید خلاصه ده، د غون قرآن مجید نچوڼ دی. غون قرآن لکه موږ وایو که نه مسلمانان چې په سمندر په کوزه کې بند کړی، نو محترمو دغه رنګې په دې وظیفه کې الله تعالی
تمامه فلسفه د الله تعالی قرآن کې چې څومره ذکر کړي په دې کې پرته ده. تاسو به اوس حیران یې چې دا کومه وظیفه ده. د سورت فاتحې وظیفه ده. سورت فاتحه دا ډیر زیات بهترین سورت دی. ها دا ډیر د حاجتونو لپاره هم ډیر زیات، ځکه دې کې موږ څه وایو؟ ایاک نعبد ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا الله موږ خاص ته عبادت کوو او تا نه مدد غواړو. ها صحیح شو کنه؟ دې کې دوام ده، دې کې عبادت هم شامل حال دی، دې کې دوام ده. نو کوم مسلمانان چې وایي چې زموږ حاجتونه دی الله تعالی پوره کړي، نو هغه به 140 پیرې روزانه د هر مونږ نفس چې کولی شي، نو دا به 140 پیرې تاسو کوئ. که ماسخوتن یې کوئ، که سهار یې کوئ، که غرمه یې کوئ، که ماسپښین یې کوئ، هر ټایم چې تاسو ته فارغه وي 140 پیرې دا به تاسو الحمد شریف ټول الحمدلله رب العالمین تر ولا الضالین پورې امین به ورسره نه وایي. ها دا به تاسو 140 پیرې کوئ. مخکې وروسته د 11 پیرې درود شریف وایي او ورسره 2 رکعاته صلات حاجت مونځ هم کوئ چې الله زه دا صلات حاجت مونځ کوم او دا وظیفه کوم ستا الله موږ تا نه غواړو مدد په دې خپله رشته کې. که دې رشته کې مې خیر یا الله ته یې وکړي، که خیر مې پکې نه الله ما له دې نه بهترینه رشته راکړي. الله دې نوکرۍ کې مې خیر راکړي، که مې خیر نه دې نه بهترینه راله راکړي. الله زندګۍ کې مې څومره دشوارۍ مشکلات را روان دي، الله ما له د عافیت معامله را سره وکړي، د خیر. تاسو ته ما مخکې په څو پیرې ویلې چې د خیر الله نه غواړئ. خیر تاسو په یو څیز پسې چې ونښالئ نو بیا پسې نښتي یئ. د هغې د وجې نه تاسو وظایف هم پرېږدئ، الله هم پرېږدئ، د الله رسول هم پرېږدئ، په خپلو خواهشاتو به زندګي روانه وي. داسې مه کوئ. ها 15 وخته ځان مونځګزار جوړ کړئ، 15 وخته مونځ کوئ. صحیح شوه؟ ورسره د خپل حاجت د پوره کېدو لپاره څه نه څه صدقه روزانه کوئ. که 10 روپۍ 15 روپۍ امام صاحب دی جومات کې هغه له چای ولېږه، هغه له حلوا پخه کړه، بل څه وکړه، بل څه وکړه، بل غریب سره کونډې سره مرسته وکړه. روزانه اعتبار سره د خپل را روانې زندګۍ د تبدیلېدو لپاره او د حوادثو نه بد کېدو لپاره ته روزانه صدقه ورکوه انشاءالله. هغې سره سره دعا ځان له غواړه. دعا الله تعالی فرمایي چې څوک مانه دعا غواړي زه پرې خوشحالېږم، زه به ورکوم. که څوک دعا نه غواړي الله به دې خفه کېږي. ښه نو دعا لحاظه مسلمانانو لپاره یو طاقتوره ذریعه دعا ده. صحیح شوه؟ دعا په ذریعه الله تعالی د انسان تقدیر بدلی، د انسان حاجت پوره کوي. نو دغه رنګې دا وظیفه انشاءالله 140 مرتبه روزانه مخکې وروسته د 11 پیرې درود شریف، ورسره 2 رکعاته صلات حاجت مونځ، ورسره 15 وخته مونځ کوئ، ورسره صدقه ورکوئ انشاءالله. محترم مسلمانانو ډېر لږ وخت کې به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کړي، ستاسو مشکل به الله تعالی اسان کړي، غمونه هم الله تعالی ختم کړي انشاءالله العزیز. الله تعالی نه امیدوار یم پوره. الله تعالی مو همیشه دپاره خوشحاله لره، آباد لره. الله تعالی مو د زړه تمام ضروري حاجات جایز خواهشات الله تعالی پوره کړي. موږ ته هم ډېرې ډېرې دعاګانې کوئ، موږ به تاسو ته کوو. جزاک الله.